السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم تاسو سره درې څلور خبرې شریک کوم په عالمي سطح باندې هم کوم چې د امن معاهده وشوه د موسم په حواله سره هم او په اندرونی چې کوم حالات روان دي په هغې سره هم اوله خو د امن معاهده باندې به راشو د پاکستان په دې کې یو ډېر اهم رول و هغې ټوله دنیا ستایي چې یاره دا یو ډېر ښه کار وشو او خاص کر مطلب دا د بین الاقوامي سطح باندې خو د اسرائیل د طرف نه چې کوم دغه دی حملې دي په لبنان کې هغه شانتي روانې دي او نن ډېرې زیاتې شدید حملې کړي دي او په هغې په نتیجه کې تقریبا 100 ځایونو کې حملې کړي دي دا اسرائیل په خپله باندې وایي نو په دې باندې لکه عالمي سطح باندې د فرانس صدر نور ملکونه هم وایي چې یاره د کوم لبنان کې چې کوم دا جنگ د اسرائیل د طرف روان دی نو چې دا رکاو شي دا ورسره هم یو ځای شي نن شهباز شریف چې کوم د پاکستان وزیر اعظم دی هغه هم دا ویلي دي چې دوه درې ځایه د امن معاهدې چې کومې دي هغې خلاف ورزیانې شوي دي او حملې ځای په ځای لکه څه شوي دي نو دا چې کوم دی هغه اپیل کړی دی چې یاره دا حملې د رکاو کړی شي او د کومه چې د امن معاهده د 2 هفتو دپاره د جنګ بندۍ د دې د مکمل طور پر تعمیل وشي هغه درخواست کړی دی نو په دې کې لکه بعض خلک داسې وایي چې یاره د امریکې صدر چې کوم ډونالډ ټرمپ دی هغه چې کوم ډیډ لاین ورکړی نو د هغې 2-3 ګنټې مخکې دا قسم کامیابي چې کومه حاصله شوه د پاکستان ته نو دا یو ډېره غټه کامیابي ده او خاص کر په انډیا کې چې کوم تجزیه کار دي او د انډیا چې کوم دغه دي ماهرین دي هغه دا وایي چې مودي لګیاو پاکستان تنها کو خو پاکستان چې کم دین په عالمي سطح باندې یو رول پلی کوي او انډیا چې کم دین هغه تنهایی شکار شو هغه چې موږ به دا منو چې په دیو ټایم کې لکه دنیا ته یو د امن پیغام ورکړل شو او هغه دا هم وایي چې شهباز شریف چې کم دی هغه لکه یو رول پلی کو او موږ ته تیل لکه ارزان کړو او خلک دا امید کوي چې پاکستان کې به 200 روپۍ تیل ارزان شي الله دې وکړي چې داسې وشي خو بهرحال دا کم امن معاهده چې وشوه نو په دې باندې ډېر تجزیه کار داسې وایي BBC باندې ما هم کاته په ایکس باندې ما کاته هغه دا وایي چې لکه صدر ټرمپ خو ونې ته وخوته خو بیا راکوزېدی نه شو نو پاکستان نو لکه مطلب د راکوزېدو چلې ورته وخو بهرحال هغه چې هر څه دا د یو امن خبره ده نو پکار ده چې دا اپریشیټ شي او په ملک په سطح باندې لکه دا یو ډېر ښه دغه دی ښه پیغام دی د شهباز شریف چې کوم د پاکستان وزیر اعظم دی هغه د پاکستان نمایندګي کوي آرمی چیف چې کوم دی نو هغه هم د پاکستان نمایندګي کوي لکه د دې خپل څه حیثیت نشته که د دې ودونه لر کې د حیثیت نشته خو دا د پاکستان پوزیشن دی نو دا اپریشیټ کول پکار دي د امن دپاره د هغو یو کردار چې کوم دی نو هغه پکار دی मतलब دا दगा पर BBC बांधी है दगा दे ना ट्रम्प को छत से उतारने के बदले में पाकिस्तान को क्या इनाम मिलेगा इनाम چې هر څه خو اوس دې ټایم کې یو امن دغه دی په ایران یو ډېر د بهادرۍ مقابله وکړه په دې جنگ کې ډېر ماهرین دا وایي چې ایران دا جنگ ګټلی دی دا جنگ چې کوم دی چونکې د دنیا سپر طاقت هغه لګیاو اسرائیل لګیاو چې هغه هم یو پټ طاقت دی لکه مطلب د اټومي طاقت هم دی هغه هم خپلې وسې وکړې د نن هم لکه مطلب دا د بعض ځایونو کې دا اطلاعات راځي چې د تیلو او دغه ځایونه وشتې دي خو بهرحال د امن د معاهدې چې کومه دا وشوه د سیز پایر د 2 هفتو دپاره نو پکار ده چې د ماهرین دا وایي چې په دې باندې عمل درآمد وشي او د پاکستان دپاره هم د اعزاز خبره ده دنیا دپاره هم یو ښه پیغام دی تیلو چې کوم قیمت و هغه یو دم دغه بیرل چې کوم دی 103 روپو ته راغی د ختل او زیات شو نو کېدای شي چې مطلب دا نور هم راکوز شي او په دې طریقه باندې امن قایم شي او مخکې دا خبره هم وړاندې لاړه شي کوم چې 10 نکات یو دي نو په هغې کې د چینا هم یو رول دی چینا په دې کې پاکستان چې کوم دی آن بورډ اخیستی دی هغه پکې هم یو رول دی خو د امریکې وزیر جنګ وایي چې موږ به لکه د ابنای هرمز چې کوم دی نو دلته به زمونږ پوجان موجود دي وزیر جنګ چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی په دې باندې لکه دا تشویش اظهار دی بهرحال دا خو اوس 10 تاریخ باندې چې کوم په اسلام آباد کې د دغه راوختی د اجلاس د امریکې د طرف نه او د ایران د طرف نه دی سفارتکار به کینی او دغه باس پکې نو خیر دا لږ ډېر کم دغه چې دی
خلاف ورزیانې وشوي یا مطلب دا د مخکې څه کیږي نو کېدای شي چې په دې کې په وړاندې لاړ شي او کم چې د امریکې ټرمپ دا وایي صدر چې زمونږ چې کوم مقصد نو ریجیم چینج چې کوم و لکه قیادت بدلول هغه کې موږ کامیاب شو یو نو ظاهره خبره ده چې مطلب دا دی هغه خو قیادت ته بدلو دته په خپله خاطر ده ځکه چې په امریکا کې ډېر خلک ډېر سیاستدانان کانګرسمینان د هغوی چې کوم دغه دی هغه په خپله باندې د دې خبرې مذمت کوي او وایي چې یاره دا جنګ بالکل فضول دی نو او دې جنګ نه چاته پیدا هم نشته سوای د اسرائیل نه چې اسرائیل دا غواړي چې ایران د کمزوری شي او هغه د نه کوي اوس ته وګوره په لبنان کې چې کوم دی د حملې روانې دي او هغه د دې جنګ چې کوم دی نو یو حصه وه خو بهرحال بیا هم هغه خلاف ورزیانې کوي نو اسرائیل دا نه غواړي چې دا جنګ د رکاو شي ولې چې هغه غواړي چې ایران د کمزوری شي په دې سره د دوبۍ چې کوم سیاحت هغه تباہ او برباد شو د هغې ډېر غټ نقصان ورسېدو په هغې کې چې کوم خلک زمونږ دي یا د ایشیا ممالک دي د مختلف ملکونو دي هغه ټول مطلب دا دی 80% چې کوم دی د هغو کاروبار ختم شو نو زما په خپل خیال د دې جنگ اثرات چې کوم دي د هغه یو ای یا خلیج ممالک چې کوم ټول څونه دي هغو ته ډېر غټ نقصان ورسېدو اسرائیل په دې کې کامیاب شو هغه که موږ وایو چې یاره نه دی کامیاب او دا جنگ کې براه راست په دې جنگ کې خو خلیج ممالک سعودي عرب یا دا نه خو د دغه سیاحت ته ډېر غټ نقصان ورسېدو زما خیال دا دی چې که دا جنگ رکاو شي نو په دې باندې به سیاحت دوباره د سعودي عرب او خاص کر د یو ای د زګون ما په دوبۍ کې اخري دا کم وزټ چې ما کړو یقین وکړه زه حیران ما یو بي بي سي باندې وس هغه وختي یو ریپورټ کاته نو تیر شوي کال کې یعنی 2025 کې 2 کروڑه سیاحان چې کم دي غیر ملکی هغه دوبۍ ته راغلي دي اماراتو ته تاسو په خپل اندازه ولګوئ 2 کروڑه سیاحان چې راځي نه بس خوري سسکی سا پاتې کوي دا یو ډېر غټ دغه دی نو زما په خپل خیال په دې کې چې کم دی د دوبۍ د عربي اماراتو خلیج چې څونه ممالک دي د هغو پکې هم پیدا ده د نور ایشیایي چې کوم ملکونه د هغو هم پیدا ده او د یورپ هم پیدا ده ځکه ټوله دنیا ته تیلو سپلای چې کوم دغه 20% کم شو ونه الریډي هغه تیل ریټونه چې کوم دغه انکریز شو په دنیا کې یو بیچینی را روانه و نو د دې کریډټ چې کوم دی بالکل پاکستان لور کول پکار دي د پاکستان کریډټ دی هغه دا ورکول پکار دی او ډیر عالمی ملکونه چې کوم دي هغه ولا ورکي چې پاکستان یو خرول پلی کو پدې کې خو پدې کې په بیک ډور باندې د چاینا چې کوم دی هغه حمایت حاصل وو او د چاینا پکې هم یو دغه حاصل ما خو لکه د حمید میر یو ټویټ وکړ یو خبر ویلاګ مې اورېدو چې هغه پکې وی چې په دې کې د چاینا خپور رول دی هغه پلی کړی دی اوس پراشو د موسم په حواله سره به تاسو ته وایم چې کم د سواد کې یا زمون په د شمالي علاقه جات کې چې کم بارانونو سلسله وا هغه تقریبا نن کم شوه د روانه هفته چې کم ده نو په دې کې به بالایي علاقې چې کم ده جزوي طور پر د موسم به ابرالودي بقایا به چې کم ده موسم ټیک پي لکه مطلب دا د تاسو کرازي نو راتلی شي ووري په مهوډن جیل کې پرتی دي لارې کولاوي دي او خب برابر تاسو تل راتلی شي په ملکی سطح باندې باز دا وایم چې د عمران خان د ملاقات په حواله سره نن توقع و چې دا غي پرون هم دا غي خويندو په بارانه کې هغه احتجاج او دغه د هغې په حوالې سره هغو لکه د تحفظاتو اظهار چې زموږ د ملاقات وکړی شي زما په خپل خیال څومره خلک چې دي د پاکستان نو هغه دا غواړي چې دا ملاقات دې وکړی شي هغه له د علاج معالجه فراهم کړی شي په دې کې څه داسې بدیت دی او نن سبا چې کوم پوزیشن د موجوده حکومت دی نو په دې کې خو لکه عمران خان سم کولی نه شي که بالفرض که هغه عدالتونو کې کیسونه ولګي او هغه د رهایي یا ضمانتونه یا څه چې دي هغه که وشي نو مطلب دا دی په دې کې خو ثباتیت نشته اندروني طور پر د پاکستان سیاسي حالاتو بهتر کولو دپاره دا پکار دی چې دا دغه وشي ماهرین دا وایي د دې نه علاوه ما اوس په ټویټر باندې وکتل نو وایي چې یاره د کومه چې د هغو په نو تاریخ باندې کومه جلسه وه نو ما چې څونه خیال دی نو هغه جلسه چې کوم دی نو هغو منسوخ کړه په دنیا په سطح باندې پاکستان اوس یو ښه پیغام ځي ښه نومې دی نو که بالفرض که اندروني طور پر
دلته کې د انساني حقوقو خلاف ورزیانې کیږي نو بیا دغه نوم راځي خرابېږي. خلک دا وایي چې یاره د اندروني طور پر باندې سیاسي حالات هم ټیک کول پکار دي نو دې سره به د پاکستان نوم هم نور زیات روښانه شي. او کومه چې د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ ته نو هغه د دې جنگ په حوالې سره دا وایي چې یاره دا یو ښه کار وشو موږ له دې خیر مقدم کو او دا یو ښه پیشرفت وشو پاکستان یو ښه نوم په دې حوالې سره وکړو. نو مال راکې اجازه ته بل پروګرام نه پورې د الله په امان.